نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله معراج ته لاړ او رب العالمین سره میلاو شو نو دی وایي چې رأیت ربی فی احسن صوره، رب العالمین ما په ډېر ښایسته صورت کې ولیدو. او چې کله مې ولیدو هغه نه پس رب العالمین جل جلاله دا خپل لاس خو داسې لاس نه یې لګولی زما استاد د خپل د قدرت مطابق لاس چې دی زما په دې اوږو غلو په منځ کې کېښوده. الله راته داسې قدرت د غلو په منځ کې کېښوده او چې کله یې کېښوده څه وشو؟ فوجدت بردها بین ثدیي، د هغه لاس یخوالی مې سینې ته راغی، د لاس یخوالی مې سینې ته راغی. او چې کله یخوالی راغی اوس به هغه خلکو باندې ټنګونې ګوره چې څوک یې چې دیوان هغه څه نه پېژني واورئ چې کله یخوالی مې سینې ته راغی مبارک فرمایي فعلمت ما فی السماوات والارض، په ځمکو اسمانونو کې چې څومره شیان دي خدای پاک د ټولو علمونه راجمع کړه او ما په سینه مبارکه کې راواچوه. بس دینه بعد خبره مه کوه، ومنه والله چې رب العالمین جل جلاله بې مثله او بې مثاله علم ورته ورکړی او پاتې شوه یا رسول الله ناره لګوله. یو سم دلیل ورته ووایم چې لږ تاسو لږ لږ مناظرې ته جوړ کړم، ووایئ ما ته طالبان علما خو پوهېږي، تاسو ته ووایم چې څوک یا رسول الله اواز ته ناروا وایي او نه یې در سره مني ته به ورته ووایې چې لږ تحیات ورته څه به ورته ووایې؟ وایه زه راته یاد که نه به جواب خو ورته چې تحیات ورته کړه، که تحیات ورته تشهد ورته چې راته ووایې دی به لګیا شي التحیات لله والصلوات والطیبات والسلام علیک ایها النبي ورته اسلام شي څه ورته ووایې؟ اسلام شي. زه پرې ورته تپوس کوم دا یاد ساتئ که نه که دلته یو که بهري ما ته دې فرق پکې بیان کړه. ایها النبي او په یا رسول الله کې هېڅ فرق نشته. څه مو وویله؟ په ایها النبي او په یا رسول الله کې هېڅ فرق نشته، هلته صرف یا حرف منادا حذف ده، حرف ندا صرف حذف ده. هغه یو قانون دی چې کله ناکله جوازن حذف کېږي، لکه یوسف اعرض عن هذا کې چې حذف ده په اصل کې یا یوسف تاسو وامې قاعدې درته نشم ویلی. خبره پوهېږئ که نه؟ ایها النبي او په یا رسول الله کې هېڅ فرق ده. چې څوک وایي چې یا رسول الله حرام ده شرک دی ورته ووایه ته خو هم یا رسول الله مانځه کې وایه ته څه نه وایه؟ جواب ورسره شته؟ ورته یا رسول الله خو ته هم په مانځه کې وایه دا ایها النبي او کوی چې فرق شته پکې نو تاسو بیا ما خبردار کړئ زه ته دا فرق وښایم. هېڅ فرق ورکې نشته. نو چې په مانځه کې یا رسول الله جایز دی مانځه نه بهر ولې ناروا شو؟ سوال دی که نه؟ او که ته وایې چې نه په مانځه کې شرک نه دی او مونځ نه بعد چې دی په بل ځای کې شرک دی نو دا څنګه کار دی چې یو ځای کې شرک معاف دی په بل ځای کې حرام دی؟ شرک په هر ځای کې حرام دی. که دلته په جومات کې زما ځان ته بت ولګول دلته سجدې ورته کومه هم حرام دی او که په کعبه کې مې ورته سجده ولګوله هم حرام دی. نو دا څنګه خبره؟ مانځه کې یا رسول الله وایه او مانځه نه بهر یې مه وایه. دا عجیبه منطق او فلسفه د دوی ده. یاد ساتئ یا رسول الله پنځه وخته مانځه کې دوی وایي په ورباندې پوهېږي نه ښه پوه شو په خبره باندې؟ یا رسول الله باندې مضبوط دلیل دغه دی چې تاسو یاد شي او دا یاد ساتئ چې تشهد چې دی انشاء د اخبار یا حکایت نه دی. انشاءالله العزیز دا یو لویه موضوع ده خو صرف دا یو دلیل خو ته یاد کړه که نه چې ایها النبي او یا رسول الله کې هېڅ فرق ده مانځه کې جایز دی مانځه نه بهر. مبارک شه مبارک شه مبارک شه نن ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شه نن ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شه دا پاک الله د رحمتونو جوړ باران دی نن ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شه نن ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شه نن ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شه.